السلام علیکم استاد خیر اګرانو کتونکو رالو هغه جمیل خان واده کړو نو به جهانګیر د مې راځه چې اریچن زلوبې د باندې وخورم او دې زلوبو له زه روژه کې راغلو موږ په ټي وي له رپورټ جوړ کړی دی کال چې څونه خورې نه دا راباندې بوج کېږي نه به دا دعاګو ده نو بابا به کنه وخیم بابا څونه وخت نه زلوبو کار کوي پلار نیکه ده مسافر څوک نشي پکولی موږ خوا څلوېښت دي که نه دې سړي ته پته ده دا موږ له چې کومې ښځې راځي خاوندان یې راولي تماشې له خلک راځي حلویان راځي دا د ګاونډیانو د مور او دا دواګانې هر څوک دې وخوري پیسې هم راځي او دا الټه وایي خدای دې لاس مه خاورې کړه مالنه غلط شو خاورې کېږم په ځکه چې الله ویلي او دوا د مور او پلار ده څه خاص فارموله ده که نه څه خاص فارموله ده ستا زلوبو کې څه پر خوبی دي دې کې هېڅ ملاوټ نشته دا صرف دوا ده بس او دې سړي ته پته اګرانو کتونکو خو هر ځای په یو دغه باندې مشهور نو اریچن د دې بابا په وجه مشهور دی ښه او بیا په دغه زلوبو باندې نو چې تاسو هم چېرته په دې لار ځئ نو زلوبې ترې خوړی شي خو مخکې به د ستا دوکان بره نه نه زه د بل دوکان کې وم خو ډېر وخت مې دلته وم 12 کاله دلته کې بله 12 کاله دا چې د مندړي د طرفه راځي او اریچن ته ننوځي نو مخامخ چې کوم دی دغه بابا ناست دي او چې کله روژه وي که نه نو بیا صرف د دې زلوبو مانګي بیا نمبر نی او روژه را روانه ده نو ګرانو کتونکو دا هم بس یو دغه دی نو دا هم درسره شریکوله چې زلوبې هغه د اریچن په دغه ځمکه ناست دغه بابا او دغه جهانګیر مزه وکړه جهانګیر اصل ښه لګي ډېر عجیبه ټیسټ دی ډېر بل شان دی ما ته داسې نه وخوړل د ښایسته دوکان مخې ته ناست دی د ښایسته دوکان مخې ته ناست دی ها او که نه ګوره دا ګرانو کتونکو دغه جهانګیر هم وایي چې دا څه ټسټینګ ما نه دی کتلی خو دا زلوبې مونږ ځان له به پیسو واخیستې ښه نو دغه دا چې لږې وخورو خیر دی دغه وګورئ او دا چې خورې که نه ګورئ ښه ټیسټ دی زبردست زبردست چې څونه خورې نو بوج کېږي نه ښه مننه